السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم غلام اکبر. ذریعه ټي وي پیج نه نن اباخیل چې تاسو سره مخاطب یم. موږ راغلي دلته اي ار ام ته، ابا شهید ریفارمیټیو موومنټ. دو په مختلفو سیکټرو چې کار کوي، خو دوی چې کوم ټول یونیک کار کړی دغه لایبرري جوړول دي. بسم الله الرحمن الرحیم. اي ار ام بنیاد په مای 2022 چې د موږ کوم کلی چې تعلیم یافته طبقه ده هغه چې ملګري سره یو ځای سل داسې یو سوچ شروع کړ چې د موږ کوم بچی دي چې د موږ کوم روانه معاشره ده داسې یوه تعلیم یافته جوړه سي. نو دې پاره د ملګرو کوشش وکړو داسې یو پلیټ فارم یې جوړ کړ چې هغه ته نام ورکړ اي ار ام ابا شهید خیل ریفارمیټیو موومنټ. نو ایغا چې چوره توجه وا کوم دو فیلډز و زیات نه زیات تعلیم امن محبت په دغه باندې کار کوونه و. نو دې بنیاد موږ په مای 2022 جوړ کړه و. مین چې کوم موږ فوکس و په تعلیم باندې و. نو تعلیم چې کوم په تعلیم چې موږ چې کوم کوششات وکړل موږ چې چوره د اباخیل چې کوم غربا دي کوم یتیمان بچی دي فرست اف آل هغه موږ لشکي هغه نرچی کړل. دو کوم مایوسی و دو کوم چشي نیمګورت و که د سټیشنري په صورت چې و که د یونیفارمز که د سکول شوز نو هغه موږ دو ته پرووایډ کړل د خپل کلیوالو په تعاون سره. دو سره موږ یو داسې دوستانه ماحول شروع کړ چې موږ د تاسې ورونه یو موږ د تاسې ارچ شاوي تاسو ته چې تعلیم مسلې چې کوم حایل رکاوټونه دي چې مسلې دي هغه تاسې موږ ته کوو. نو موږ دو سره یو دوستانه ماحول جوړ کړو. موږ الحمدلله اوس د هر سکول بچای موږ چې په لارې تېرېږو موږ چېرته یو نو وایي چې دا د موږ اي ار ام وال دي موږ ته چې څه شي ضرورت یا دو موږ ته پرووایډ کوي. ایون تر سکول چې چېرته کمی و د بورډ پورې د مطلب د نور چېرته چې د شمسۍ پورې نو موږ لکه دې مطلب دا چې اباخیل چې به لکه هغه سکول نه باره بچي اوس نه یي پاته انشاءالله موږ چې چوره کوششات دي نه دي پاته. موږ اوس هم مختلف چینلو په ذریعه سره مختلف د میډیا په واسطه موږ ډور ټو ډور کمپین پیلي هغه سره موږ بیا چې کوم د هائی کلاس بچي دي هغه چې کوم کالجز ته جي یونیورسيټي ته جي هغه ته موږ دا هغه ده چیرته دو ته مسلې چیرته دو ته حایل رکاوټونه دي. اوس هم چې د چا یونیورسيټي بچي دي چې موږ سره پراپتې دي دو چې کوم اخراجات یا موږ برداشت کوو دغه دینی لحاظ سره چې طالبات دي چې طلبا دي چې هغه موږ دو ته چې کمی بیشي نو موږ سره دو پراپتې موږ دو ته بوکس دو ته چې کوم فیس دي هغه په دې هغه چې کار کوو دو ته پرووایډ کوو. مطلب دا چې اي ار ام صرف په عصري تعلیم چې کار نه کوي لکه اسلامي تعلیماتو چې مکمل بالکل موږ چوره الحمدلله دینی مدارس دي هغو ته موږ ورې ورغلي یو دو ته چې کوم د طالب کوم ټوپۍ ده کوم کښلی رومال د سپینه عزت واله نو موږ چوره بچی دي تقریبا هغو ته واړو ته دا شاعر رسولی ده. موږ دو ته د دینی درس لحاظ سره چې کمی بیشي هغه مو ورته کړي دي. موږ چې څرنګه سکول چې کار کوو دغسې د دینی مدرسې چې کار کوو موږ د دینی مدرسې بچای چې کومه ده هغه موږ ورته وایو چې دواړه تعلیم لازم او ملزوم دي سره. لکه یو کښلی عالم پسه جوړېدلی سي پسه کامیابي چې ده ورسره تعلیم نور تعلیم حاصل کړی. بیا صدر صاحب تاسو لکه د لایبرري طرف ته تاسو سوچ څرنګه راواوښته لکه دا ځکه دا یو داسې یونیک آیډیا ده چې تاسو د لایبرري طرف ته څرنګه توجه راغله؟ لایبرري د ملګرو دا سوچ وکړو چې کوم موږ وقتاً فوقتاً تعلیم یافته طبقه په یو ایجوکیشن کمیټۍ ورته جوړه ده چې هغه چې موږ ایجوکیشنیسټ کسان دي هغه په دې شي باندې سوچ کوي موږ چې د کوم بچي خو موږ سره سکولانو چې دي کوم موږ داسې بچي دي چې هغه په بل لوري موږ نه روان سلی دي هغه وخت ضایع کېږي. نو هغه پاره موږ بجای چې دو موبایل لاس چې لا ټیک ټاک لا داسې یو غیر ضروري حرکات چې هغه پاره موږ داسې یو پلیټ فارم مهیا کړو چې دو ته لږ توجه مرکز سي. نو دو پاره بیا موږ دا لایبرري قیام وکړو او دې لایبرري چې الحمدلله هر قسم بوکس چې چا چې قسم لکه دینی لحاظ سره موږ دو ته اسلامي هغه کړي سیاسي لحاظ سره موږ دو ته سیاسي بوکس ایښي دي دغسې شعر و شاعري چې کوم هغه ده لکه سیاسي لیول باندې اصلاحي چې کوم بوکس دي موږ کوشش کړی ده چې هر فیلډ نن سبا نوجوان خو لګی مقابلې امتحان پر پبلک سرویس کمیشن ته لګی کې پی پبلک سرویس کمیشن چې ایمیل نور کوي ایټا دا ان ټي اس ته نو آیا تاسو چیرې یغه ول کتابونو په چاکړي چې یغه بالکل دا اوره هغه چې لګیدل دا بالکل د دو د تعلیمي کوم هغه دا ایغه وال دا
ورسره په دې باندې لکه دغسې د هغه دي که نه ده د هر قسم هغه موږ دا د هغه چې لګېدلي دي بل ورسره موږ دو ته اوس موږ که دو چې دې طرف ته ورواړو موږ دو پاره یو سپیشل چې کوم موږ قابل بچي دي یو ریګولر بیس باندې داسې یوه اکیډمۍ سوچ ته چې موږ داسې یو مکمل بلډینګ چې لایبرري یا چې ټیوشن کلاسز دي هغه چې کوم دو فزیکس میتھس چا یو کوم فیلډ چناو کړی چې هغه چې دا کوم مهارت اوس موږ چې د سکول ټیوشن اکیډمیانې وي نو دې چې موږ جونیئر چې کوم سیکشن دا پرایمري هغه چې موږ فیمیل بچیو ته د درزي کورس ورکاوه بچیو ته د چای پخوانی د بریک فاست ناشتې مطلب د تیاروانی لکه موږ وایو چې دو موږ توجه د ګریلیو او د مطلب د تعلیمي ماحول طرف ته چې د کومه نوره معاشره نن سبا په کوم هغه چې اخته ده له دې نه رغو کو په خپل تعلیم او په خپل هغه باندې دوه دا مې ویل چې دغه لایبرري تاسو ټیک ته کتابونه موږ وکتل مختلف کتابونه پکې پراته دي نو دا چې داسې ضروري ده چې دا به دلته راځي بیا دلته د کتاب وایي که کور پر اجازه ورکړو چې یاره شور جو پر دا کور ته کتاب وړی سي هلته مطالعه کولی سي بالکل بالکل دا موږ دو ته 100% وایو چې رایسو دا کتابونه تاسې وګورو دلته ټچ کو تاسې کوم مایند وال کتابونه دي تاسې کوم فایده لا اخیستی سو هغه تاسې وایسو کور ته نو 15 ډیز موږ دوته ورکوو چې تاسې لاړ سو د کتابونه وګورو وی وایو هغه بعد دې باندې مطلب که دغه لیول باندې بل کیټګري کتابونه یي موږ وایو چې دو موږ د تعلیم او مطلب د بکس چې کوم هغه ده چې هغه چې دې سره تاسو چې کومه لایبرري شروع کړې دې سره تاسو چې داسې محسوس کړی دی چې په اباخیل کلي چې داسې سوشل چینجز راغلي دي یا مطلب د تاسو چې داسې محسوس کړی دی چې نوجوانانو توجه مطالعې طرف ته راغلی ده یا مطلب دا چې هغه کوم لایق کارونه دي یا کوم داسې هغه کارونه یو نه کمی پکې راغلی ده یو شیانو چې بالکل چینج لازمي راځي شي چې هر چې په کوم شي باندې محنت شروع سي لازمي ثمرات وځي چې ډېر پای چې لږ جلب هغې نو دې هغه موږ ته روان دي موږ دې فیلډ چې صرف لایبرري نه ده دې چې موږ لکه چې کوم اکیډمیز دي کوم موږ د سکول دو چې کوم پیپرز دي هغه دو ټول کمبینیشن موږ دو ته هغه کړی ده لکه یو سټوډنټ ته چې دی 40% مارکس وري نو موږ دو ته وایو چې که تا مخته کوم اګزام د هغه چې 50% ته ورسوله نو ته موږ دپاره اعزاز هغه تا ته به موږ یو انعام درکوو که د بکس په که د سټیشنري کوم مطلب دا نو بیا ته بچی چې کوم دی یو محنت چې لګیا یو مطلب د کمپټیشن یو سوچ چې فلانای بچای په دغه هغه باندې روان ده نو بچو حوصله افزایی پر تاسو چې داسې قدم اخیستی دي چې داسې کار مو کړی ده چې بچو به حوصله افزایی ورسره کېږي چې هغه بیا سبق نوره ښه په هغه سره وایي مینې سره وایي بالکل بچیو په حوصله افزایی چې موږ دو ته هر 3 منث سبا ده دو چې کوم هوم هغه ورک سي کوم دو سکول والا هغه پریپ کوم 3rd منث 6 منث 9 ماهی دغه ایگزامینې نو هغه د اباخیل چې چور سکولان دي هغه موږ په خپله باندې سلیبریټ کوو ARM سلیبریټ کوي ARM هغه ته ګفټس پرووایډ کوي ARM تر دې پورې چې کوم بچي هغه حاضریانې زیاتې که نه هغه ته موږ یو انعام ورته ووایې یو بکس ورته ووایې یو اپریسیشن ورکوو خامخا ورکوو هغه چې موږ مطلب د په یوه سکول چې 85 او 80 بچیانو پورې هغه لاړ په سرکاري سکولانو چې خو ډېرې زیاتې کمیانې دي بېشک نو حکومت خو خپل کوشش کوي خو بهرحال بیا نه پوره کېږي هغه چېرې داسې چې کمیانې شته دي چې تاسو مطلب ARM په پلیټفارم باندې هغه لرې کړي مطلب چېرته وایټ بورډ نشته ده چېرته بله چې داسې مسله ده مختلفې هغه یي پکې کمیانې یي پکې یا ټیچینګ سټاف صحیح هغه سره چې داسې هیلپ کولی یا بل چې داسې هغه بالکل په دې چې موږ ښه زیات کار کړی ده لکه تر ایون سکول بعضې اوس موږ ایجوکیشن آفیس سره په دې هغه به کشمکش چې په دغو رابطو چې یو موږ تقریبا اوس په د اباخیل سکولانو چې 15 PhD جونیئر کلاسو چې دي هغه کمای ده نو دې پاره موږ د سکول چې په خپل هغه باندې دو ته هغه پرووایډ کړي دي چې موږ هغه ته خپله وظیفه ورکو دو سره ټوله ورځ بلکې ټوله میاشت بلکې څرنګه ریګولر یو استاد دي هغسې موږ ټیچینګ هغه دو ته پرووایډ کړي دي سهولتونه دغسې د سکول بورډز چېرته کمای ده داسې تر بوزي چت بوزي اوس یوه سکول ته موږ لکه بلډینګ یې کریکس و نو موږ الخدمت فاونډیشن په ترو باندې یا منان ټرست په ترو باندې دو ته هغه وکړو
کمرې جوړې کړې نو ا کمرو ته هغه بوزي لاغه نو سره نو اوس موږ دوته تقریبا 8 عدد چې کوم دي کنه بوزي مو ته پرووایډ کړل. مستقبل چې تاسو چاغه د چې دا شاید تاسو کوم دي تر رسول غواړو دا لایبرری فرض کې دا وړو کې لایبرری تاسو کوم دي تر رسول غواړو؟ موږ الحمدلله چې چوره مخ چې سوچ کړه ایغه سره موږ کمبینیشن برابر روان ده. مخته موږ خواهشات چې کوم سوچ ته اډیر وسیده الله پاک ته وکي چې موږ کوم مهنت ته هغه رنگ راری هغه سی اوسي چې کوم موږ سوچ ته موږ وایو چې موږ د اباخیل داسې یو یونیک یو بلډینګ چې داسې یو اکیډمي جوړ کړو چې په ایغه چې موږ د دغو اباخیلو چور طلبا دي چې په کوم فیلډ چې دی ایغه ته ټول سہولیات ورکو ایغه ته مفت چې چور دته د تعلیم د ټیوشنز د دور اکیډمیک کوم هغه کمای بیشي دا هغه موږ ټول پرووایډ کو. چې د ای آر ایم لکه انکم سورس چې شاید لکه پیسې لکم یې راځي مطلب دا دور خرچې چې تاسو کو دا لکم یې راځي دا ته ډېر بهترین سوال وکړه. موږ خپل په دې باندې هغه یو د کلیوالو ډېر به حد درجه شکر گزار یو. الحمدلله اباخیل تقریبا 28000 آبادی دا 28000 لګبګ د چې اوس اباخیل چې د کوم ای آر ایم ته ویني دا یو مرکزی کابینټ تا ایغا زیر نگرانی سب کمیټي 6 سب کمیټیز دي چې د محله په واسطه سره دي هغه دا ډونیشن محله په سطح چوره گورنمنت سروینټس دي چوره روزګار ول خلک دي آی دوی مشته پرووایډ کوي په وی ځیلی کمیټي ته تقریبا ل 25000 نه ونچا ل 50000 پورې دا تقریبا پر منث په حساب سره دا چنده کیږي. دا سه مشته ضرورت لکه اوس موږ یو غټ پروګرام کال چې سالانه ایوارډ شو چې هغه چې موږ ډیپټي کمشنر تر کمشنر صاحب پورې چور د ډیسټریکټ افسران دي دا ټول انوایټ کړي چې چور د هانرز دي چورا چیرته پوزیشن هولډرز دي هغه ته دا ورکو نو داسې بیا تعلیم یافته لا داسې هغه خلک بیا هغه مت چې مشترک سپیشل تعاون وکړي. ډیره مهرباني ډیره شکریا ګرانو کتونکو تاسو د ای آر ایم مشر خبره وارویدلې نو موږ ته پکار دا چې نور کولو چې دا شی لایبرری جوړول پکار دي دغه سي قدم اخیستل پکار دي چې چرنګ دو یو قدم اخیسته دغه سي په هر کلی چې سرکاري ملازمین او ورته چې وس لرونکي خلک نو پکار دا چې هغه خپل لږ غوندې ډونیشن کوي نو ان شاء الله دا انقلاب صرف په اباخیل چې نصرت لای بلکې د مروت په هر کلی چې راتلای سي جواب وړو د الله پامان